درود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدقت يا رب العالمين. دی صورت ته چې د څه د وجې سورة الجمعه دا ویلی شي نن هغه نوم په د آیات مبارکه کې راغلی. د جمعې مبارکه ورځ یادي الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اذا په هغه وخت کې نودیه چې آواز وکړي شي اذان وکړي شي للصلاة د مانځه دپاره من یوم الجمعه په ورځ د جمعې فسعوا الى ذکر الله نو تلوارو کې ذکر د الله رب العزت طرف ته. نو دا دغه اذان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو اذان کېده نو د دې نه یو اذان مراد دی بس. خو اذان چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د خطبې نه وړاندې اذان کېده د خطبې نه وړاندې به کېده او یو اذان بکیده. نو اوس او اذانونه دوه شو. بیا د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د زورا په مقام باندې یو بازارو هلته به خلک راغون شو نو چې دلته به د خطبې دپاره بانګ ویلی شو هلته به بیا خطبه تلي و خطبه اورېدل واجب دي سنت به هم ترې تلي و. د دې وجې ضرورت د دې خبرې شي هغوی ورسره دا بل اذان شروع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې څنګه زوال وشو نو یو 10 منټه پس ورپسې یعنی د علماو چې کوم حساب پرېښی دی په حساب تقریبا 10 منټه نن سبا دور کې جوړېږي چې دغه ورپسې ډایرکټ بیا د جمعې مونځ خطبه به لنډه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ به یې لږ اوږد. یوه خبره. بله خبره دا ده نو دا به پکې نه و چې لالا به راځي او کاکا به راځي ماما او زه دلته به ته تقریر شروع کې یا به دغه کې لالا ماما کاکا به لاکټ کې پروت دي چې وری کیسه به سمیږي بیا به ځم دا کیسې پکې نه وي. بس دونه وخت دا به څوک ځان نه رسي راسي که نه رارسي نو امام ته اختیار کله مخکې کله وروستو د دې وجې چې د امام خلک خیال وساتي د امام ټیم له ځان نه ورسوي نه چې د خپل خوښې ټیم له ځان نه ورسوي کله مخکې کله وروستو. بیا زمونږ د اکابرینو مشرانو هم دا طریقه وه چې د جمعې مونځ به په یو وخت باندې نه ساته کله مخکې کله لږ وروسته کله به یې چې دې خبره اوږده اوږده به یې کړله د خپلې خوښې کار بیا کتابونه ګوره او چې کله به بادشاهي وخت به ورته ناست اوږده به یې کړه دغه به بس خبره به یې خوب ده کړه. کله به چې دی نو داسې وخت هم شوي دي چې لا بادشاه را روان و د وخت امام و خطیب ته دوی خلک ورته صاحب بادشاه را روان دي وایي را روان دي زه د هغه چې دی نو خبره داسې ده چې با امام به وګوري د خلکو حیثیت ته هغه اعتبار سره به مونځ وړاندې وروستو کوي چې دا خلک د دې مونځ خیال وساتي نه چې د خلکو د ټیمونو خیال وساتي. اوس کیسه بدله ده الله دې خیر وکړي. یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو چې اواز وشي نو دغه یو اذان کېده. اوس علما لیکي چې یو اذان وکېده نو اوس موږ کوم لاولیت ورکړو د دې خطبې نه وړاندې لاولیت ورکړو او که هغه بلې له نو هغوی وایي چې په اجماع د صحابو اجماع سکوتیه ورته ویلی شي چې عثمان رضی الله تعالی عنه فیصله کړې ده او نور صحابه پرې غلي پاتې شوي دي هغوی غږ نه دی کړی هغوی ټیک ده نو د هغې په اجماع سره دغه بل بانک سیوا شوی دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ور بانک لومبنی بانک دوی کم تی والو نو اکثر علما فرمایي چې الته ار بانک اول بانکو د غړومبني بانک بچي دا به د دې آیات نه مراد وي. الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو ته आवाज وشي د مانځه د پاره نو فسعوا الى ذکر الله. بیا دې ځکه یو فرق شته کیسه دونه نه ارزه کې روانه شوی اوس که کیسه ته پکې لګار کې غړومبني په پته نه لګي یعنی کو
خلک به د ړومبنې خو به باباګان خلافي به چې هغه اوسه پورې دا طریقه وه لکه اوسه پورې پسې مه ځه دې پسې لاړ شه چې کتاب کیسو کله به چې دغه ړومبنې بانګ وشو نو بیا به د دې بل بانګه پورې څونه وخت بیا چې علماو کوم وخت ریخ کړي نو تقریبا د 5-6 منټو وخت راوځي هغه د دې نه زیات نه دی د ړومبنې او د دویم بانګ ته ځکه چې ړومبنې بانګ وویلی شي نو د اکثرو فقهاو په نسبت باندې چونکې دغه ته مراد راووته نو چې دغه ته راووته او ته کله ځې نه نو د دې نه پس بیع وغیره خرید و فروخت دا کول دا حرام ته رسي مکروه تحریمي خو دی اتفاق دی په د علماو خو د اکثریتو په نسبت چې دا حرام او یوازې دا نه هر هغه کار چې هغه د جمعې د مانځه دپاره نه وي هغه حرام دی دینه د بانګ نه پس هر هغه کار چې هغه د جمعې د مانځه دپاره نه وي هغه د جمعې د مانځه دپاره یو کار وي مطلب برید سمې یا لامبي یا را روانې وغیره نو دغه ځان ولې احتیاط په دې کې بیا لکه د کراچۍ ته چلته وګورې مدارس بعضې کوم چې د یعنې خو خلکو داسې دوی اختیار ډېر کوي نو هغې به څه وکړي تقریر به ړومبنې وکړي یا چې مونږ کبیروالی کې ملتان کې یو تقریر به ړومبې وکړي تقریر له هسې هم تقریر له څوک راځي خو اخره کې خطبې له راځي که نو بس ته ورته کیلو کال کوه کله یو کیسه کوه کله بل هسې مسایلو له خو څوک نه راځي مسله خو چې ته وکړي یو جمعه په آینده جمعه به ته د هغې نیم نړوان دې لاړ چې هغه استاد دا مسله څنګه وه دا خو مانه هلکه ما چې تېره جمعه کوله بیخ دې وځه نو ته ولې په کور ناست راغلې به وي په ټیم مسله به دې اورېدلې وه نو خیر نو هغې طریقه څه ده نو بیا دي چې اوس داسې دې وکړي چې تقریر ړومبنې وشي بیا د هغې نه بس بانګ ووایه نو هغې کې به سنت وشي سنت وشي ورپسې راشه بیا چې دې بانګ ووایه او خطبه دې وشي بس دغه ټوله کیسه اوس داسې بس که تاسو پرې کوشش کول انشاءالله دې موږ تاسو له توفیق درکړي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو اذا نودی هر کله چې اواز وکړي شي للصلاة د مانځه دپاره من یوم الجمعة په ورځ د جمعې نو آداب د جمعې دي بعضې خو دا وخت د دې تقاضا نه کوي بس مختصر ته زده کړي آداب د جمعې هم دا دي چې کله د جمعې ورځ وي نو سورة الکهف به وي د دجال له فتنې نه به محفوظ وي د کبر د عذابونو نه به محفوظ وي نور بلا کیسې دغه شان د جمعې په ورځ باندې به پاکې جامې اچوي خوشبویي به لګې د سنتو مطابق به برید نوکان وغیره چې څه یا به ځان جوړی ښه د سنتو خلاف نه به د جمعې پر ورځ منګیره وکړو د جمعې پر ورځ یې وړلو دغه نه د سنتو مطابق او دغه نور اعمال چې کوم د سنتو مطابق بس او چې څوک څومره وختي راشي نو دومره بهتره ده څوک چې څومره وختي راشي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به د ساري مونځ پسې چې کور ته لاړ نو ډایرکټ به راغی د جمعې د مانځه دپاره د ساري مونځ پسې چې به لاړ نو واپس به ډایرکټ راغی د جمعې د مانځه دپاره یو ځل راغی نو 2 کسان ته مخکې راغلي مانځه به کور ته لاړ واپس چې راغی نو 2 کسان د جمعې مانځه دپاره مخکې راغلي نو ډېر زیات یې وژړل وایي نن رانه په نیکۍ کې ګوره کسان مخکې شو نو بیا تاسو حساب لګوئ چې ړومبنې څوک راله نو د هغه د اوښ برابر ثواب دی بیا ورپسې دکه شان څاروي را لاندې لاندې راځه اخره کې د هګۍ برابر ثواب دی او زمونږ دا چې رارسي نو هغه هګۍ ماته شوي ده خیر هر څه تېتی زیړ په بل اړخ به یې دی کیسه روانه من یوم الجمعه په ورځ د جمعې فاسعوا نو تاسو څه وکړئ فاسعوا تلوار وکړئ الی ذکر الله ذکر د الله جانب ته وذروا البیع او پرېږدئ بیع لره اوس ته ځې جومات ته تا ته پته ده چې زما د وجې چاته وختي لاړ شم نقصان رسی یا چې دې زما د وجې په خطیب باندې اثر غورځېږي زما د وجې په دې قوم باندې اثر غورځېږي نو هغې کې تا ته بعضې څیزونو کې احتیاط شته یا د چا بیمارۍ داسې وي چې هغه په ټیم نشي راتلی او دس کې ورته مسایل راتلی شي بل څه بل څه کې نو هغه ته احتیاط شته خو چې د چا عذر نه وي بلا عذرونه کېدی شي تاسو په څه پوهېږئ نو بیا هغه دپاره ناوخته نه چې څومره وختي راځي دومره بهترینه طریقه ده استاد محترم رحمه الله جومات کې به هغه د 11 به باباګان را شروع شي الله یې توفیق راکړي ذالکم نو تاسو منډې ووهئ منډه به معنا تلوار وکړئ الی ذکر الله ذکر د الله جانب ته وذروا البیع او پرېږدئ بیع لره بیع به پرېږدئ صریح حکم دی د الله رب العزت ذالکم خیر لکم دغه غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون دې کې بله خبرې چې بیا خلفای راشدینو خلکو سره څه کار کړی دی چې چا د بانک نه پس دغه بیع کړي دي وغیره او ما خو مطالعه مضبوطه کړې وه
فاذا قضيت الصلاه بس هر کله چې ختم شي دا مونږ فانتشرون بیا خواره شي فی الارض پزمکه کې بس مونږ شي بیا کوي کنه چې څه کوي الله رب العزت فرمایي وابتغوا اولټوي من فضل الله د فضل د الله رب العزت نه بیا کوي تجارت وذروا البيع واذكروا الله یاد کې الله رب العزت درا کثیرا ډیر زیات الله ډیر زیات یاد کې الله دې توفیق راکړي نو دا یادولو د الله د پاره سهاد نشته ډیر یادو بس الله دې توفیق راکړي لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ خایږي چې تاسو فلاح عمومه و اذا راو تجارتا او هر کله چې تاسو سوکي ها و اذا راو هر کله چې ولیدل د خلکو تجارت درانو ابتدا دا یعنی ابتدایي دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه به خطبه د جمعې د مانځنه پس کوله نو یو پیر خطبه د مانځنه پس و دا قافله راغله نو هغه کې څه صحابه چې هغه आवाज ورده یې سرباغي هغه आवाज په وغیرہ نو دې دا خطبه پرې هودله پځه او غیدا ګمانو چې بس نن خو ختم شوه دي مونږ شوه دي خطبه خو زمون یعنی لازمی نه ده نو هغه لاړ چې لاړ نو الله د آیات را نازل کړ چې و اذا راو تجارتا هر کله چې دی ولیدل تجارت درا او لهون یا سره یا هل کله چې دیونه تجارت لرا او یا له العب لرا بهوده سیز لرا یو سودا لرا انفضوا الیها نو دی منډه کی داغي جانب ته لاړ داغي طرف ته ها داغي طرف ته منډه کړی وترکوگا قائما او تعالی پری خودل ولاړتی په ولاړ د کشان پری خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ په نو الله ډایرک زور نه ورکړه اگر چې د مسلې ورته لا پته نه و الله زور نه ډایرک ورکړه چې تاسو خو زمانه نږدې خلګي تاسو به ولې خطا کوئ قل ورتوایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هغه عند الله چې بنزد الله تعالی دی خیر اغوردی نو چې څه کې د الله رب العزت د رضا د پاره کو نو چې څه د الله رب العزت سره دی اسدي ډیر زیات غوړه دی الله دې را نصیب کی الله دې را نصیب کی من الله ود له العبنا د تماشونا ومن التجارت او د تجارتنا الله سره چې څه دی د تجارت نن ډیر اوچتي الله دې را نصیب کی والله یقینا الله رب العزت خیر الرازقین بهترین رزق ورکون کې بهترین رزق ورکون کې الله دې را نصیب کی خان الله رب العزت تیرا نصیب کی نن به کتابونه وایو چونکی انت جنازه نو کمل